الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل منهج السالكين كتاب مقدمة شروع أما بعد فوري وضاحت د الفاظ شیو ان رستو اول لفظي معنی کو د عبارت او بیا مختصر وضاحت د الفاظ. اما بعد رستو د دغه مسنون خطبینا فهذا كتاب دا كتاب منهج السالكين مختصر في الفقه دا یو مختصر کتاب دی په فقه کې جمعته جمع میکړی ده فيه فدی کتاب کې بین المسائل والدلائل وبين مسائل او د دلائل واقتصرت فيه على اهم الامور او ما اختصار کړی ده فدی کې پاغه مهم امور او مهم مسائل واعظمها نفعا او غټ په اعتبار د نفع سره هغه باندې ما اختصار کړی لشدة الضرورة الى هذا الموضوع دوجه د سخت ضرورتنا د موضوع ته ډیر سخت ضرورت په دې وجه وكثيرا ما اقتصر على النص اذا كان الحكم فيه واضحا او ډیر کرتا ما اقتصار په دې کتاب کې په نص باندې کړی کله چې حکم په دې کې واضح وي لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين د وجه د سهولت او د اسانۍ د یادولو د دینه او د فهم د دینه په اول شروع کوونکو باندې چې دیو ته سخت نشي لأن العلم معرفة الحق بدليله ځکه چې علم دا ویل کېږي پیژندلو د حق ته په دلیل سره چې کومه مسله ما ذکر کړي بس ما ورسره صرف دلیل ذکر کړی والفقه او فقه ويدي توايش معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح معرفة الأحكام الشرعية بجندل د أحكام الشرعية أو فرعية أحكام الشرعية فرعية مسائل بأدلتها فالدلائل دغه شرع سره من الكتاب والسنة دا أدلة دا بدا كتاب ودا سنة نبي والإجماع والقياس الصحيح أو دا إجماع دا قياس الصحيح نبي دا واقتصر على الأدلة المشهورة زي اختصاركم بدي كتاب كيف أدلة مشهورة وسرا كمش مشهور أدلة دي فاغبا خوفا من التطويل دوجد يرد وقدوالنا اختصار ما بدي كتاب كيف أدلة مشهورة باني كرده ده فارچه وقدوالي رانش بديك وإذا كانت المسألة خلافية أو هر کله چې دا مسألة یو مسألة خلافي يبقى اختلافي نو اقتصرت على القول الذي ترجح عندي او بدي كتاب کې ما اقتصار فقول باندې کړی دی چې هغه راجح وي عندي زما په نسباني تبعا للأدلة الشرعية بوجه د متابعت د أدلة شرعية چې ما باندې کې د ادله شرعیه تابعداري کړې ما په دې کې وسره په راجح قول باندې اختصار کړی د ظفر دا لفظي معناش اول د عبارت حاصل لدي عبارت ده مصنف رحمه الله د اما بعدنا تر د ادله الشرعيه فوري فالمنهج ذکر کړي منهج د دې څه ده وی ما چې دا کتاب لیکلی دی نو ما په دې کې مسائل سره د دلایلو نه راجمع کړي دي یو دا بل دا چې
اهم امور او هغه امور چې فارغ کې نفع ډېر وي هغه په را جمع کړی دي او بل دا چې په دې کتاب کې ما دلایل ذکر کړی وي نصب ما ذکر کړی په دې کې بل په دې کتاب کې چې ما کوم دلایل ذکر کړی دا د کتاب سنت اجماع د صحیح قیاس دی او په دې کې ما ډېر اقوال د علماو نه دي ذکر کړي مثلا یو مسله د فقې کې دوه درې اقوال دي د علماو نو ما به دا غینه صرف یو قول راغستي چې هغه راجح قولي په اعتبار د دلایل سره صرف ما قول به ذکر کړی نو ډېر یو جامع کتاب مصنف رحم الله لیکلی د الفاظو مختصر وضاحت اما بعد د سنت طریقه ده چې سړی خطبه وای او اما بعد فکر وای نبی صلی الله علیه وسلم به هم اما بعد ویل امام بخاری رحم الله فدی باندې بابم تړلې باب اما بعد او دې تفصل الخطاب ویل شوی دی داود علیه السلام به اما بعد ویل بیا د اما بعد د څه د فار ویل کیږي دا د دې فار ویل کیږي چې انتقال د یو حال نه بل حال تراشي د یو اسلوب نه بل اسلوب ته انتقال راشي د فار اما بعد ویل کیږي فهذا كتاب مختصر في الفقه هذا دا اسم اشاره ده او فدې کې اشاره ده د کتاب ته دا ال چې کله مصنف رحم الله دا کتاب اول لیکلی او دا مقدمه دا ورپسې ورسته لیکلی نو هذا کې به اشاره شي کتاب ته او کشته دا کتاب رستو لیکلی او دا مقدمه اول لیکلی نو په هدا کې به اشاره شي اغه تصور ته کوم چې په ذهن دی کې دی په ذهن د مصنف رحم الله کې چې کومه دانچه د کتاب ده نو اقی تفدی کې اشاره ده فهذا کتاب دا زما په ذهن کې چې کوم معلومات دي او زه په کتاب کې لیکم دا یو کتاب دی مختصرون دا صفت د کتاب دی او مختصر دا د اختصار نه دی اختصار ولیکيږي هغه عبارت ته چې الفاظ کم وي او معنی ډېر وي د ته ولیکيږي مختصر د دې مقصد دا دی چې په دې کتاب کې الفاظ کم دي خو مقاصد په دې کې ډېر دي د علي رضی الله عنه یو قولم دی وی خیر الكلام ما قل ودل غوره خبره هغه ده چې کم وي او خب پوره دلالت په مقصود باندې کوي او دا د فصیح او بلیغ سړي طرز او طریقې تل فقه دا کتاب مختصر دا فقه کې دی فقه نه مراد دلته مسائل الفقه دي مسائل الفقه او مسائل العقائد وغيرها دا دلته مراد نه دي صرف دا کتاب په مسائل فقهیه کې دي مسائل فقهیه دا دو قسم دي یو عبادات او دویم معاملات مصنف رحمه الله فرمایي چې جمعت فيه بين المسائل والدلائل په دې کتاب کې وای ما جمعواله کړی دی په مابین د مسائل او د دلایل کې مسائل هغه احکام او هغه وقائع چې محتاج وي معرفت د حکم دغه طریقې مسائل او دلایل ته د دې احتیاج
دلائل او ادله دا نصوص ته ویل کیږي چې په هغې سره استدلال کولی شي. النصوص التي يستدل بها من آية او حديث، هغه نصوص چې په هغې سره استدلال کولی شي، هغه آیت وي او که هغه حدیث وي، دې ته ویل کیږي ادله. واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها. مصنف رحمه الله د دې عبارت مقصد دا دی چې په دې کتاب کې ما هغه اهم امور او اهم مسائل راجمع کړي دي، هغه مسائل چې د هغې نفع زیاته وي. ولې؟ د وجې د سخت ضرورت نه دې موضوع ته دې ته ډېر سخت ضرورت چې دې وضاحت وکړي شي. بیا مصنف رحمه الله فرمایي وایي ما صرف په نص باندې به اقتصار کړی په دې کتاب کې، کله چې حکم په دې کې واضح وي ما صرف نص ذکر کړی. دا مې ول دا کار کړی وي، دا مې د دې وجې نه کړی چې دی اول شروع کوونکو ته چا چې مخکې څه ډېر درس نه ویلی چې هغې ته خبر اسانه شي او ښې یاد کړي. لأن العلم معرفة الحق بدلیله، ځکه چې علم ویل کېږي معرفت د حق ته په دلیل سره، پیژندل د حق په دلیل سره. مصنف رحمه الله د تعریف چې کړی د علم تعریف دی، علم څه ته ویل کېږي؟ معرفة الحق بدلیله. دا تعریف امام ابن قیم رحمه الله په اعلام الموقعین کې هم کړی دی، او داسې نورو کتابونو کې هم دا شته. د علم ښه تعریف هم دغه دی. علم څه ته ویل کېږي؟ معرفة الحق بدلیله، پیژندل د حق په دلیل سره، دې ته ویل کېږي علم. بس چې کله یوه مسله یو سړی ذکر کی او دلیل په هغې باندې پیش کی، دقې ته ویل کېږي علم. نو دلته حاصل د دې عبارت دا دی چې معرفة المسألة بدلیلها، دې ته علم صحیح ویل کېږي. نو څوک چې یوه مسله وپېژني د هغې دپاره بیا دا لازم ده چې دا سوال د دلیل هم وکړي. سوال د دلیل چې کله وکړي او دلیل هم ورته پیش کړی شي نو دا به ښه په بصیرت کې شي، مسله به ورته ښه یاده شي او اطمینان به ورته هم راشي او قانع به شي. اصلا والفقه، دا والفقه دا عطف د فاغ العلم باندې، نو د لأن د لاندې ده، لأن العلم ولأن الفقه. او دا فقه چې ده معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة. مصنف رحمه الله دلته د فقه تفسیر او تعریف کوي. فقه ویل کېږي پیژندل د احکام شرعیه فرعیه ته په دلایلو سره. دغه دلایل دا به د کتاب، سنت، اجماع او د صحیح قیاس نه وي. د تعریف مصنف رحمه الله د فقه کړی. الشرعیه د دې نه مراد دلته احکام دي، هغه احکام چې هغه د شرع نه ماخوذ. الفرعیه د دې نه مراد هغه مسائل دي چې هغه عبادات، معاملات د دې په شان. عقاید په دې کتاب کې نه ذکر کیږي، دې کې صرف مسائل ذکر کیږي، عبادات، معاملات. بأدلتها چې مصنف رحمه الله وی، نو ادله نه مراد هغه براهین او دلایل دي چې په هغې سره استدلال کولی شي. مصادر څه دي؟ مصادر قرآن، سنت د نبی صلی الله علیه وسلم، اجماع. اجماع نه مراد هغه اجماع ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم امت په هغې باندې اجماع کړي، اهل سنه والجماعه. ځکه نبی علیه السلام امت دا وایي په خطا او په ګمراهۍ باندې اجماع نه کوي. دلته اجماع نه مراد دغه اجماع ده. اهل السنه به په دې باندې اجماع کړي، صحابه به په دې باندې اجماع کړي. او څلورم نمبر کې صحیح قیاس. صحیح قیاس دا هغه چې
فروع په اصول پسې ملحق کړش د دې فروع الحاق په اصول پسې وش کله چې په علت کې دی ملګری شي علت مشترکه ورلروي علت مشترکه او دا به هم ماخوذ د کتاب او سنت نه اصل دلایل هغه خدای دوی دي قرآن او سنت د نبی صلی الله علیه وسلم بیا د اجماع دلیل اله دا چې ماخذ د قرآن او سنت وي قیاس هم دلیل هله دی چې ماخذ د قرآن او سنت وي بیا مصنف رحم الله وی واقتصر على الادله المشهوره په دې کتاب کې واځه په ادله صحیحه باندې او ادله مشهوره باندې اختصار کوم ولی وې دې لپاره چې کتاب اوږد نشي کله چې کتاب اوږد شي به څو ګوریم نه او بلدا چې مقصود هم د سرینا بیا ورکی بده مصنف رحمه الله فرمایي چې واذا كانت المساله خلافيه اقتصرت على القول الذي وکله چې مسله اختلافيه وي په دې کتاب کې یو اختلافي مسله راشي نو زه به اختصار کوم په هغه قول باندې چې هغه زما په نسبت باندې راجح وي دا ولې وې ځکه چې ادله شرعیه په دې کې زه دغه تابع یم مصنف رحمه الله دا طرز اختیار کړی لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم چې مسأله ذکر کوي نو صحیح قول پاره کې ذکر کوي فکم قول باندې چې دلیل شرعي مصنف رحمه الله هم دقه طرز اختیار کړی په یو مسأله کې دا صرف یو قول به ذکر کوي او هغه قول به معتمد وي د نفس باندې ځکه به معتمد وي چې بده کې په دې باندې بد دلایل موجود وي الحمد